په دې مخکینی آیاتونو کې د انبیاو تذکرې وشوي. الله تبارک وتعالی فرمای ویدا زما رسولان دي، پیغمبران می دي، انبیا دي، وی بعض علما په بعضو باندې څه فضیلت ورکړي دي. د بعضو معجزې یو شانتی دي، د بعضو بل شانتی دي، بعضو فوقیت یو شانتی دی، بعض بل شانتی دی. او په ټولو کې لوی درجه، لوی فوقیت د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دی. په یو مجلس کې صحابه کرام ناستو، چاوی حضرت موسی علیه السلام کلیم الله، نور صحابه وی ابراهیم علیه السلام خلیل الله. په دې وخت کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم راوځي او هغه وی که هغه کلیم الله دی، ابراهیم خلیل الله دی، زه حبیب الله یم. او دا زه په فخر باندې نه ویم، وی رب مال دا مقام را کړی دی او د قیامت په ورځ باندې به داسې حالات راشي چې هر طرف ته به نفسا نفسي، زلزلې به راشي، ټول خلق به بېهوشه شي. نو د دنیا چې څنګه مشران دي، داسې مشرانو په شانتې به یو ډله راپاسي. هغوی به دومره تنګ شوي وي، په دومره تکالیفو کې به وي، دی به وایي چې هر څنګه کېږي یا د جنت وي یا د جهنم وي، خو چې حساب کتاب دې شروع شي. خلک به تنګ شوي وي ډېر زیات. یو ډله به حضرت ابراهیم علیه السلام له ورځي، یو ډله به حضرت آدم علیه السلام له ورځي، مختلف انبیاو له به ورځي. نو هغوی به عذر پیش کوي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی چې کومه ډله ماله راغو ماته ووایي، زه به ورته ویم چې یقینا دا مقام رب ماله را کړی دی، او زه به په دې وخت کې الله څه الفاظ به راته الله وښیي، څه دعا به راته په هغه وخت کې وښیي. د دواړو جانو سردار وي، اوس مې هغه په ذهن کې نشته، نه دی یاد راته. او دې نه پس ته چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لاس اوچت کې دعا وغواړو، نو حساب کتاب به شروع شي. نو دا یو فوقیت، دا شفاعت درجه چې کومه ده، دا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ملو شوې ده. انبیاو ته مختلف قسمه معجزات ملو شوي، نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته بېشماره معجزې ملو شوي دي. یو معجزه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته چې کله ملو ده، ونو ورته سلام کړی دی. بعضې موقعو کې د دې ګوتو منځ نه چینې را روانېږي، دا یو معجزه وه. او سپوږمۍ ته ګوته نیسي، هغه سپوږمۍ کټ کېږي. یو شاعر وایي ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا منظر، اشارے میں آقا کا اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. وی دا سپوږمۍ ورته وایي وی زما آقا چې کله ماته اشاره وکړه، وی د هغې دومره عجیبه مزه وه، زه چې هر وخت راته زما آقا اشاره کوي، زه دوه ټوکړې کېږم. نو دا زما د پیغمبر شان و چې د هغه مرتبه په ټولو کې لویه. امام بغوی رحمه الله فرمایي هغې وایي یو څو شیزونه داسې دي چې هغه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره خاص دي، مخکې امتونو ته نه دي ملو شوي. په هغې کې یو دا ده چې امت محمدي دپاره هره یو ځمکه مسجد جوړ شوی دی چې چېرته مسلمان مونځ کوي، هغه دپاره هغه د عبادت ځای دی. دویم چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ملو شوې ده، نو هغه د مال غنیمت حلت دی چې مال غنیمت مسلمان خوړی شي چې هغې ته په جنګ کې ملو شي. او دریم نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی زما روب یو میاش مسافته پورې په خلکو باندې الله اچولی دی، دومره لوی روب راله الله را کړی دی. څلورم نمبر د قیامت په ورځ باندې به شفاعت، زه به شفاعت کوم. یو پیغمبر ته بم په هغه وخت کې د شفاعت کولو اجازت نه وي. شفاعت کبرا یادی چې قیامت شروع کېږي. او پنځم نمبر زه د ټول عالم هدایت لپاره وی رالیږلی شویم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم وایي. نو دا یو مقام چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ملاویږي، نو تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، نو الله چې کوم فضیلت بعضې انبیاو له په بعضو باندې ورکړی دی،
حضرت عیسی علیه السلام لچ الله تبارک وتعالى معجزه ورکي. یو معجزه دا د چې کم برګي مرض والو دب د الله په اذن باندې دعا به ورته قدم به واچلو هغه به ټیک شي. مړی برا ژوند کې د وی قم باذن الله د الله په اجازه تر بیدار شغ مړی برا ژوند شو. دا غو معجزه ولا ور کړی وي. او بل د مور په غیګه کې د مریم په غیګه کې هغه لګیا د خلکو سره خبرې کې د لوی معجزه ده. خو يهودو د دین غلطه فائدہ واغستا. حضرت مریم علیہ السلام پسې تهمت ولګولو يهودو د بدکارۍ نسبت ورته کو او عیسایانو د اغي غلو ډیر زیاته وکا. هغه حضرت عیسی علیہ السلام ته اعوذ بالله د الله زوی وي. نو ډیر غلی پکې وکنو اغي دې طرف ته گمراه شو. زما د پیغمبر شان د ټولو انبیاونه اعلی منصب کې دی او د نورو انبیا مقام هم ډیر لوی دی. په نورو انبیاو باندې بم ایمان راوړي. زما په پیغمبر کم قربانیان راغلي دي نو هغه قربانیانو نه زیات په نور چا باندې نه دي راغلي. خو بیا یو ځل حضرت خضر علیه السلام روان دی. یو فقیر ورته مخې ته ودرېږي ورته وی د الله په نوم باندې سراکا. بیهوش شو چې هوش کې راځي وی ما خپل ځان د الله په نوم باندې درکو تا دومره لوی سوال کو د الله په نوم رانه سوال کې وی په دې وجه باندې وی زستا شو می غلام دیم خرڅ می کا غلاړو خرڅ کا چې خرڅ کا یو کس واغسته صاحبه د دې کس نومو نو د خپل کور ته راوستو وی په سلور میله فاصله کې دا یو غر دی وی دې نه خوره وروړو زما د باغ ډکوا. دیسو کار پس یو وته حضرت خضر علیه السلام ته نه هیر شه. نو کله چراغ نو کور والا ته وی هغه مزدور لم روټه ور کړی دا او کم مزدور تا خو مونږ ته غږ نه دی کړی سو روزي پکې تیری دی چې وی کته نو هغه ټول باغ د خاورې نه ډک کړی دی او بیا ناشته الله ته فریادونه جړاګانې کوي. او ورته وی روټه وی د سو روټه ورته وی ته سو کې ویزه خضر یم. اوهو وی دارا نس غلطی شو معافی راتو کا وی نوی ما خو چې ځان غلام کړم دی د الله د نوم د پاره مې غلام کړی دی او هغه ورته وی زوی تما آزاد کې چې چرته دی چې کم لاړو بل خواراوانو یو ځای ته ورسېدو د نیر سمندر نه واوړېدو یو بل کس ناست دی دعاګانې کوي وی الله وی د خضر ګناه معاف کې یا الله د خضر علیه السلام معافي وکړي او هغه راخلاص کړي د غلامینا چې لاړو وی ته څوک ورته وی د شازان فرشته یم وی زه فرشته یم او وی تعالی سوال کوم نو وی زه خدای پس کې رانیولم وی ستا د یو ځان له وړو کې شانت عبادتګاه جوړه کړې وه وی په دې کې رب رانیولې هغه عبادتګاه روانه کا نو بیا په میدان به عبادت کولو سوري د پاره ځان لونه وکنستا. الله ورته وی د دنیا محبت در باندې اوسم غالب دی هغه ونیم لري کا او په جړا شو رب نه سوالونه کوي فریادونه کوي هغه نیازبین وو هغه خلک په هغه د هغې دپاره حکم هم ډېر سختو امتحانات هم سختو که په موږ باندې داسې لږ امتحانات راغو موږ ورپسې دین پرېږدو موږ دین ته شاکو. نو د انبیاو د نورو انبیاو دا مقام دی نو زما په پیغمبر به څومره تکالیف تیر شوي او څومره قربانیانې ورکړي د هغه مرتبه د ټولو نه بلنده ده. بل خبره یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة. الله تبارک وتعالی فرمای وی بندگانو وی سچ در سره دی وی زما په لار کې خرج کړي وی دا شروس پتا سورا روانه ده چې په هغې کې به تاسو بیع او شرا نشئ کولی نه به د شفاعت کولی شئ. مطلب د مرګ نه مخکې دا مال هر څه خرج کړي. اصل قربانی خو د خپل ځان د خپل وجود قربانی ورکولی. حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ مبارک راضی یو صحابی دی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د ډیر زیات تعریف کړی دی په یو ځای کې د یو جنگ کولو په احد کې شاملو د چې کله دا په سر باندې ټوپۍ واچولو نو په دې وخت کې حضرت جبرائیل امین راځي هغه زړه پټکې والو نو داسې عجیبه روب الله تبارک وتعالی ورکړو چې په لس صفونو سره به هغه جنګېدو
او چې په کومو کفارو ورغو د هغې روب به د په زړه کې راغو چل هغه د زبیر راغه په یو ځای کې ولاړ دی یو مشرک بره لوی اوچت ځای ته خېج او چغه وی څوک شته چې ما سره مقابله وکړي د دواړو جهانو سردار یو صحابي ته ګوري وی ته به د سره مقابله وکړي دی به مردار کې وی د الله رسول ته چې حکم کې زه به ورځم نو په دې وخت کې په حضرت زبیر رضی الله تعالی عنہ نظر پروزي چې څنګه ورته وکړه وی زبیر وی دی راوغورځو او وی دی مردار کا نو هغه د غشي غونتې ورمنډه کې بره ورځي او په یو بل غاړي لاندې رالړه نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی کم سړی چې لاندې راغو هغه بمري او هغه لاندې راغو دته دعا وکاغه نصر و طلحه بن ابي طلحه د په اوخه باندې سور او جنډه ور سره و د کفر او ناری لګولې په دې وخت کې دو ورمنډه کاغه اوخه نه را لړ کو ور ټوپې کو په سر ته نه کټک دا هغه بهادری و چې د خپل ځان پروا نه د کړې د پیغمبر مخه ته د خپل مال پروا نه ده کړې په 9مه هجره کې د شام نه یو قافله راغله او هغې دا وی په دې وخت کې یو لشکر تیاریږي د رومیانو هغه په مسلمانانو باندې حمله کوي او داسې لشکر هغې تیار کړی دی چې ډېر لوی لشکر دی او دې سره 15 قبایل لخم خزان غسان دا قبایل وی دا ورسره یو ځای شوي دي او وخت داسې و چې قحط سالم شروع ده او عجیبه حالت ده قحط سالی سره چې میوې ایله پخېدې او د میوو د شکولو وخم و مسلمانانو سره لاس کې دومره سشته دی نه چې کم منافقین په مدینه منوره کې دا غداران په هر ځای کې وي او سړی الوال خوري چې کله غدار د هغه د وطن او د هغه نږدې سړی روخېږي څومره تاریخ چې وګورې د اسلام نو زیات نقصان د دشمن نه دی شوی د دشمن په زړه کې رو پروتو زیات نقصان د غدار نه شوی دی چې وی بستا په جامه کې هغه تا سره غداري وکړي نو د منافقینو غداریان شروع کې او هغه خو ډیر زیات دی اوس د پلاني ځای ته را رسېدلې دي نور بم را ورسېو دا به وشي هغه به وشي د دواړو جهانو سردار اعلان وکړو چې مونږ ورځو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د چندې دپاره اعلان کوي دې ته جیش الاسره وی د غربت او د فقر کالو په دې وخت کې د اسر د غریبۍ وختو په دې وخت کې چې کله اعلان کوي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ راپاسي په دې کې 10,000 دیناره د سونې ورکوي 900 اوخان ورکوي 100 اسونه ورکوي او داسې اسونه چې د اوخان او اسونه چې د هغې د سامان تړلو دپاره رسم ورسره ورکوي په دې وخت کې عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ راپاسي د صحابو قربانیانې دي هلته کې د پیغمبر مسکراهټ او خوشحالۍ ته ګوري چې زه مال ورکوم په دې لاره کې او هلته د پیغمبر د خولې نه ماته دعاګانې خېږي زما پیغمبر خوشحالېږي دا قربانیانې هغه خلکو غوښتې دي نو په دې وخت کې حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ 40,000 دیناره ورکړه نو ابوبکر صدیق صاحب وخت راغه کور ته لاړو کور یې راجارو کو اسې پرې نه صرف په وجود چې څو هغې پرېښ نور یې راوړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ به کوشش ده چې یاره په اعمالو کې د ابوبکر صدیق صاحب نه لږ مخکې شم کور ته لاړه نیم مال یې راوړه نیم یې پرېښه نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم تپوس کوي وی سم راوړي دي یو الله رسول دا مروړي دي چې حضرت عثمان صاحب خبر وکا نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دو لقبونه ولا ورکي مجاهد جیش العسر دا یو لقب ولا ورکي چې ټول سامان د دې لپاره تیار ک دویم دا وی نن پس چې عثمان څه کوي په دې بیا مؤاخذه نه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی صدر وی دا الله رسول یوم دا الله نمو تفکر پرې خیس نشته پکور عمر صاحب رستو شوی ابوبکر سره څوک مقابله نشي کولای دړنه هغه مقابله د اعمالو وسل د ابوبکر اعمالو ته څوک نشي رسیدي په دې کې یو غریب صحابي دی حضرت عقیل رضی الله تعالی عنہ دې په دې باندې مشهور چې د مزدوري ډیره زیاته کوله په لاس او چې مزدوري به وکا نو د هغه مزدوري د وجه نه به په لاس باندې
پولی راوختې دا چاري او جبل دا شیزونه چې وایي پولی راخیږي. نو په دې ورځ باندې مزدوري وکړه. 4 سیره کجورې په مزدورۍ کې ورته میلاو شوې. نو 2 سیره یې راوړې 2 سیره یې بچوله یوړې. چې 2 سیره یې راوړې نو هغه کله به مخکې شو کله به وروسته شو چې د صحابه کرامو منځ ته تلو په دې دومره مال کې وي زما د مال څه پته لګي چې ما راوړی دی. وی هسې نه د دواړو جانو سردار پې خفه نه شي. صحابه ورپورې خاندل چې تا دا راوړه سا هغې راوړه. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وی د دا مال د دې ټول مال د پاسه کې ده. وی الله تبارک وتعالی نیتونو اخلاص ته ګوري د اخلاص ډېر زیات دغه قربانۍ ورکړي دي دغه مالونه خرچ کړي دي. خو یاد وساتئ یو ورځ داسې ده چې په هغه ورځ باندې به مانه هر څه پاتې وي. داسې ورځ به وي چې زه ښه په سهولیاتو په دنیا کې زندگی تیروم هر څه راسره مهیا دي دا هر څه به همدلته پاتې شي. زه به یک یوازې ځم څوک بالغ به م راته سرته کېنهدي چې یاره دا خو پلانې خان و یاره ده سره خو مال دولت ډېر زیات و چا سره په کور کې ډبل بیډ خښ کړی دی چا سره کور کې سونه او درهم یې خښې کړي دي څه هېڅ نشته. هلته به درته دا وایي دا وجود دې راوړی دی په دې وجود کې د ماله څه روړي دي زندگی مې دله درکړې وه د اعمالو دپاره زما پهچان دپاره چې ته خپل رب وپېژنې او بروسه په ما باندې وکړي. موږ ولې سروالي بروالي ګرځو موږ دنیا پسې منډې وو نو رب راته وایي صبر وکړه ومن اعرض عن ذکري فان له معیشة ضنقا چې ته کله زما د یاد نه مخ اړې دا ژوند به درله تنګ کم داسې به دې تنګ کم چې ته به په خپل ځان باندې خپېما په زندګۍ نه به تنګ چې داسې حالت به در باندې راشي. نو قابل قدر محترمو تیارې ورځ را روانه ده تیارې په کار دی او داسې ورځ دپاره چې په هغې کې چانه تپوس نشته که مال وي دلته به پاتې شي که ځان نه دې مخکې څه ولېږلې وي بعد کې در پسې څوک نه درلېږي. الله تبارک وتعالی دې موږ راضي شي.